बाब उस्विदक़, ये बाब है सच्चाई, सच कहने के मुतालिक। دیو کې د رښتیاوالي له خبرې ښایي په ژوند کې رښتیا او رښتیاو سره ملګرتیا وکړئ او رښتینو سره اوسیږئ. قال الله تعالی، الله تعالی فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان د خدای نه ویریږئ، وکونوا مع الصادقین، او دغه خلکو ملګرتیا وکړئ هغو سره شی چې هغه صادق دي په عمل کې او په شي کې خبره کې. وقال تعالى والصادقين والصادقات، رښتیني خلق سړي او ښځې. وقال تعالى فلو صدقوا الله، کدو خلقو چې کول رښتیا یې ژوند کې او اره خبره پر رښتیا سره ثابتول سره د خلی خبرې نه کوله لکان خیر لهم، نو د پر بدا خبره ډیره خوا خودو صداقت نه کار نه خلی لکه منافقین و غیره. واما الاحاديث، اوس د دې صداقت رښتینوالي متعلق احادیث خای. فالاول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الصدق، رښتینوالي رښتا او سچ، يهدي الى البر، د سړی ته نیکی لاره خای. وان البر، او بیا نیکی چې د يهدي الى الجنه، د سړی ته جنت ته لاره خای، جنت ته دی ویایي. وان الرجل ليصدق، او کله کله سړی بس خی ماشاءالله رښتیا وایي حتی یكتب عند الله صدیقا، الله په نظر رښتونی ولیکلی شي. وان الكذب يهدي الى الفجور، او دروغ سړی ته د ګناه لاره ښایي. وان الفجور، او بیا ګناه خبرې يهدي الى النار، سړی جهنم ته به ما طرف ته کینچ کوي. وان الرجل لا يكذب، او کله کله سړی بس دروغ یا عادت جوړ شي حتی یكتب عند الله كذابا، الله په نسبت غړ دروغجن ولیکلی شي. متفق علیه. الثاني، دویم نمبر حدیث، د دې باب په شمار او 55 نمبر حدیث جوړی د کتاب په اعتبار سره. عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما قال، دا حدیث حسن بن علي صاحب نے روایت ده. فرمایي: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما د پیغمبر اسلام نه دا خبره یاد کړی ده چې دع ما یریبک، کم شی د زړه کې کټکا پیدا کوي، زړه کې د شک پیدا کوي، زړه کې د خطر پیدا کی چې دا حلال شو که حرام شو، خدي او کنه دی خدا پری دا و اله ما اخشته لایری بک چې شک دی نه غورځي خو ماغه شی بنی عمل وک کنه کوم خبر دی زړه کې کټکا پیدا کی پری دا بلره والا. فین صدق طمانینه، چې د ریښتینوالي دا په زړه کې اطمینان دی، سړی ته اطمینان ورکي. والکذب، او د دروغ ولا شی شک ولا شی ریبه، دا په زړه کې شک رخنا پری دی. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. قوله يريبك، يريبك يلشي باب مجردنا، هو بفتح الياء وضمها. يريبك يلشي كان يريبك يلشي، ومعناه اترك ما تشك في حله، د کم شي په حلالوالي کې شک دې شو کنه پرېږده. وعدل الى ما لا تشك فيه، کم شي کې د شک نه ماغه ته لاړ شه. الثالث، دریم نمبر حدیث. عن ابي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل، دا ابو سفیان صاحب اوږد حدیث خای، هغه کې د قصه هرقل متعلق چې کومه کې ساده هغه کې یی قال هرقل چې مونږ ته د تبو دا مونږ ته دا خبر وکړه کنه چې په مازه امرکم، یعنی النبي صلی الله علیه وسلم، چې د پیغمبر تاسو ته څه خبري کوي. تو چې کله د غیله کې تلاړو هرقل لکه تا کنه دعوت موت خبري ډلوند شه د دو هجرت هم کړي وکنه، هغه نو ته بسونه کړی د کم نبی سره تاسو خلق لنجی کوي خبري وسره کوي، دا تاسو څه خبري خای دی چې موږ ته خو اختیار خبري خای، موږ ته شرک ما کوي، د پلارانو خبرې مپری د منځ خبري خای، پک دمانی خبري خای. هرقل تیل چې دا خبر خو یقیني ده چې دا سړی رښتونی دا به غالب شي، ماغه خبره کوي. قال ابو سفیان ته چې قلت موت ادا جوړ کو چې یقول دا غ پیغمبر شدید دا وای چې وبد الله، د خدای بدل کې وحده یوازې، لا تشركوا بي شيئا، الشرك سره ما کوي. وترکو ما یقول آباؤکم، د تاسو پلاران چې کمی گمراهانی خبري کوي بزیا او د رسم رواج خبري کې دا پری دی. وي امرنا بالصلاه، موږ ته د منځ حکم کوي. والصدق، د رښتینوالي چې رښتیا شي په قول او عمل کې. والعفاف، د پګدمانی حکم کوي. والصله، د رشتہداري او د صله رحمي خبري کې. متفق علیه. الرابع، سلورم نمبر حدیث. عن ابي ثابت، ابو ثابت صاحب نه غړي دی. وقيل چې وای چې ابو سعید ابي سعید، وقيل ابي الوليد ویل شي. سهل ابن حنيف نه دا روایت دی، وهو بدري صحابي رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، پیغمبر اسلام دی من سأل الله تعالی،
الشهادة بصدق کم سړی د خدای پاک نه شهادت سوالونه کې په رښتیا او زړه سره سینه په خولې بلغه الله منازل الشهداء خدای پاک ودي سړی ته د شهدا ول درجه منازل مرتبه ولور کی و ان ما تعالی پر شیګر شي دا خدای طرف نه خبره چې ول مرګ په بستری راشي رواه مسلم ځکه چې مرګ په جهاد وغیرہ کې نه دی لیکل شوی الخامس بنزم نمبر حدیث عن ابي هريره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام خبره بیانې چې غزا نبی من الانبیاء صلوات الله وسلام علیهم چې په نبیانو د خدای صلوات و سلام چې نبی واغه جنگ ته لاړو جنگي کول غزوای کوله فقال لقومه هغه د خپل ملګرو ته ویل کوم کسان وسره وکنه قوم ولا چې لا يتبعني رجل ما سره هغه سړی په دې جنگ کې مزي کنه ملک بزعه امراتین چې هغه اوس نوی نکاح کړی وي او دلې کېژدمش دی کړي وو یریدو ایب نیابها چې هغه د ارادې چې سره رخصتي وکي کنه رای ولی ولما یبني بها تر اوسه پر رخصتي نه کړي هغه د مجزه کدي بزړه پامدو خبرو کې تړلې جهاد ته خو ځان خبري غي کنه هم د شته ولا خدون هغه سره د مسره مزي بانا بيوتن چې کور په جوړول کې اخته بنیادونه ډبي سیره چولي ولا مر په سقوبها خو چې تونه نه رچولي کنه به خبرانه سره خرابيږي کنه یا مملو د شي غرزي دیوال هم د شي تولا احد هغه سړی د مرزي ما سره اشتره غنمن چې وزي موزي خيستي او خلیفات یدسي او خوي چې حاملی کنه او انتظار اولاد حددي په انتظار کې چې بچي به وشي نفغزا دي چې بس غزوی تلاړو فدنا من القريه یکلی د نګدي شو صلاه العصر شلته د مزدیګر ټیم پر او قریب من ذالک فقال للشمس یغ پیغمبر د خدای په نوختنو کمرستر کی تی چې ته به ودرېږي د زین مزه ځکه چې انکی مامورتن د خدای مامور ته خدای حکم دی کنه په خپل اړخونه چاليږي و انا مامورن ماتم د خدای حکم دی نبی خدای نه دعا وکړي اللهم احبسها علينا خدای د سترګ مونږ ته لګ ودرې د لمر چې مونږ د مونږ وغیرہ وکړو د شینې شر بنې نو وخت شو د جنگ حالت ته فحبست استرګ ولا ودرولې شو حتی فتح الله عليه خدای پاک ولا فتح ورک میدان وګټو فجمع الغنائم غنیمتونه سامان را جمع کړو سره د خلکو فجاءت یعنی النار اما کی زمانه کې غنیمتونو مال نشو خوړلې کنه میدان کې به د کی د ول پاسنه بورا له اور به اوس وزول چې اوس وزول د قبولیت علامه بوا فجاءت یعنی النار ورا لتاكل شيخري فلم تطعمها اور نرتل چې دا غای خوړلې و د مال غنیمت نس وزول فقال نه پیغمبر خلکو تی چې ان فیکم غلول تاسو کې چا خیانت کړی دی ځکه دا نس وزي فليبايعني من كل قبيله رجل هر قبیلینه ار سړی د ما سره بیت وکي کنه کچا غلا کړي غلاس به مالا سره خخ شي فلزقت يد رجل بيد دی وسړي لاس سره خخ شو وقال ويل شي فيكم الغلول اغه قبيله ولا مشرو کنه وتی چې خیانت په تاسو کې موجود دی فلتبايعني قبيله دو کته ټوله قبيله دی ما سره بیت وکي کنه د نور خلق خوتين هوتو فلزقت يد رجلين وثلاثه بيده درې د دوه کسانو لاس دی پیغمبر لاس سره خخ شو لکه ال پی سره سو لګي سریخ فقال چې پیکم الغلول د خیانت مینه تاسو کړی د مال غنیمت نم سونا وړي دراوړي فجو هغه چې کله وړه بیرأس اندسي سر برابر سونا راوړل کده غوا سر سی مثل راس بقره من الذهب د سرو زرو سامان راوړو فوزعها هغه پکې کېدول فجاءت النار فاكلتها هغه نه بعد ور رالو کنه د ټول مال غنیمت اوس وزو ولم تحل الغنائم لاحد قبل نبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوري موږ نه مخکې د غنیمتونو چاته نو حلال شيخه ثم حل الله لنا الغنائم به خدای پاک موږ ته حلال کړل لمرأ ضعفا زموږ کمزوري ته خدای پاک کتل مهرباني وکړه او عجز زموږ عجزت په حلها لنا متفق علیه الخلیفات جمع بفتح الخاء المعجمه ده خلیفات ویل شو کسر اللام لام بني زیر بوای جمع خلیفه خلیفی جمع ده هي الناقه الحامل حامل او هتل شی بلار بوخه السادس شپږم نمبر حدیث د پیغمبر یوشع علی السلام د په میدان کې د شیطان کې صافي خشي و مختي عن ابي خالد حکیم ابن حزام رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام فرمای البيعان بالخيار بایع او مشتری د اختیار شته د کاناس د بیع ختمه کی یوي چې ز اخلم یا نه خلم خو مالم يتفرقه سپر زین لاړ دی مجلس ته بیع بدل نکی فین صدقه کدا دواړه اختیا او نکارخ لی دروغ نه وی کنه و بینا او کڅعیبی په سامان کی یا په دغه مبيعه کی د خای نو بوري کله هما فی بیعهما نو بیع کی ول خدای پاک برکت ورکی وین کتما کبد ایبونه پټي وکذب دروغ پکې محقت برکت بیعهما و بیع ول برکت به ختم شي متفق علیه